الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د ردول الحاد درسونه روان دي، مغربي فکر فلسفه بیانېږي. الحمدلله سوالس اعتراضات او جوابات من کړي دي. په پرونی درس کې دا موږ وضاحت کړو چې 14 اعتراض و چې الله رب العزت موجود دی او موږ ته ځان ولې نه ښایي. نو دا هغې موږ وضاحت کړو چې الله رب العزت موږ ځکه په دنیا کې نشو لیدلی چې دا دنیا امتحانګاه ده، د امتحان مقصد فوت کېږي، بل انسان څه لیدلی شي او څه نشي لیدلی، د هغې وضاحت وشو. دغه شانته کې بیا د اعتراض دا و چې د لمر چې کله غروب شي نو دا بیا څه کېږي، د عرش نه لاندې سجده کوي الله ته، نو نور خو نه غروب کېږي. نو په دې باندې ملحدین او منکرین حدیث څه کوي، اعتراض کوي. د هغې جواب وشو. نن به موږ راځو کولې جبارو، موږ به وایو چې ملحدین دا اعتراض کوي مړو څوک نشته چې موږ نه تپوس وکړي، څوک تپوس والا موږ نه نشته دی. موږ ولې نشته دی؟ موږ به انشاءالله تعالی د قیامت په ژوند باندې به لسته عقلي دلایل هم نن بیانو او د کتاب عبارت هم تاسو ته وایو. مولوي صاحب عبارت شروع کړه، بسم الله وکړه. د خیره ورسته کتاب کې موجود دي، څه باندې متوجه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. 15 نمبر اعتراض، څوک نشته چې زمونږ نه تپوس وکړي. ملحدین وایي څوک نشته چې زمونږ نه تپوس وکړي. ملحدین اعتراض کوي، وایي چې مونږ ژوند تیرو او که مرګ راځي دا د فطرت د وجې نه راځي. ملحدین وایي داسې څوک نشته چې زمونږ نه تپوس وکړي. جواب: که زندگی صرف د مادي تصور کړی شي نو د خیر او شر تمیز به ختم شي، بیا په انسانانو باندې حمله کول به ظلم نه وي، ځکه ټول انسانان به خامخا یوه ورځ مړه کېږي. د دې خلاف مذهب د خیر او شر تصور پیش کوي او د ظلم او زیاتي مخنیوی کوي. د دې اعتراض جواب الله تعالی په خپله په قرآن کریم کې ورکړی دی. مولوي صاحبانو ګوره، که چېرې دا زندګي تاسو مادي تصور کوئ که نه، نو د خیر او د شر دا تمیز به ختم شي. په معاشره کې د خیر او د شر تمیز موجود دی او که نه دی؟ د خیر او شر تمیز موجود دی. دا د دې خبرې ګوی کوي چې تپوس والا شته دی. مونږه ګوره په دې مخلوقاتو کې واحد دا یو انسان دی چې دا د سبا سوچ کوي، کل کا سوچ رکھنے والا ہے. دا د سبا سوچ کول دا د قیامت د تپوس والا په وجود باندې ګوی کوي. دا په امید باندې ژوند تېرول مولوي صاحبانو سو په دې کائنات کې صرف دا انسان دی چې دا څه کوي، په امید ژوند موږ نه تېرو، امیدونه هم نشته دی، زه به دا کوم زه به دا کوم. دا د امید دا ژوند چې دی دا د قیامت په وجود باندې ګوی کوي چې تپوس والا شته دی. بل د انسان ډېر زیات خواهشات دي، نشته دی خواهشات. تاسو خواهشات نه لرئ، هغه چېرته پوره کېږي؟ باید د دې د پوره کېدو دپاره تا ته یو ځای مقرر کړی دی چې جنت دی. نو دا د جنت دا ژوند چې دی دا حق دی. که چېرې دا د جنت او د جهنم د قیامت دا تصور نه وي، د انسان د ژوند هېڅ مقصد به نه جوړېدو. په کائنات کې تاسو سوچ وکئ، ټول مخلوقات د خپل مقصد طرف ته روان دي. که نور دی، که سپوږمۍ ده، که ځمکه ده، که دا چې څومره حیوانات دي، که حشرات دي، صرف د انسان نه علاوه دوی خپل مقصد پیژني. یو انسان دی چې خپل مقصد نه غافله کړی دی او چا د خپل خواهشاتو غافله کړی دی. مولوي صاحبانو نو موږ دوی ته وایو که چېرې دا څه شی زندګي صرف ته مادي تصور کړی شي نو د خیر او د شر تمیز به ختم شي. نو بیا دا تاسو وایئ که نه ظلم کېږي. تاسو بیا دوی څه سوال کوئ ظلم کېږي، نو چې بیا تپوس والا نشته دی او د قیامت ورځ نشته دی نو کېږي دي که نه؟ هر څه بس مادي نه پیدا دي، د هر سړي خپله خوښه ده چې څه وکړي. دا کنټرول خو څه دپاره راځي؟ د انصاف دپاره راځي. نو ته خو د انصاف ورځ مرې نه، نو څه چې دې خوښه هغه کوه. دغه شانته کې آیات مبارک دی، سورت جاسیه آیات نمبر 24 کې الله رب العزت فرمایي عبارت او شابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. او دوی وایي دغه ژوندون نشته مګر زموږ د دنیایي ژوند دی چې مونږ مړه کېږو او ژوندي کېږو، مونږ نه هلاک کوي مګر زمانه او د دوی نه به تپوس موږ نه هلاکوي مګر زمانه او د دوی ته به په دې خبره باندې څه علم نشته دی. هسې بس یو ګمان دی چې دوی دې ګمان پسې روان دي. مولوي صاحبانو ملحدین ته د اعتراض جواب قرآن کریم کې په خپله ورکړو چې که دوی وایي موږ ژوند تېرو یا مرګ راځي دا د زمانې د ګردش په وجه راځي او نشته دوی ته د دې خبرې څه علم نه دی. دوی مګر ګمان کوونکي
الله تعالی مخکې دوی ته دوی خبره جواب ورکړی دی چې تاسو صرف ګمان کوئ او علم در سره نشته دی چې دا هر څه د فطرت په وجه کېږي او په دې خبره تاسو سره هیڅ علم او دلیل نشته نشته لري مولوي صاحبانو. دا دویم جواب شابه سه. د مادې په باره کې خود فلسفه قدیم او جدید دواړو نظریه ده چې په دې کې نه حیا شته او نه پکې شعور شته او نه پکې علم شته او په کائنات کې صرف په انسان کې درې واړه موجود دي. نو معلومه شو چې د انسان تخلیق کوونکی موجود دی چې هغه الله تعالی او د دې لپاره مولوي صاحبانو موږ درته ویلو چې د اسلام درې مقدمات دي او مقدمه پکې دا هم ده چې د انسان د دنیا الله رب العزت کامل امتحانګاه پیدا کړی دا او دې کې انسان ته ازادي ورکړې ده او د ازادۍ نه بعض خلکو غلطه فایده واغستل او خلکو ظلمونه شروع کړو. او دویمه مقدمه موږ دا بیان کړو چې د دې لپاره الله رب العزت د دې فیصلې لپاره بل یو جهان الله رب العزت مقرر کړی دی چې هغه کې بس کېږي الته به عدل کېږي او انصاف کېږي او د الله تعالی ډېر صفات دي او صفات د عادل عدل کوونکی دی. نو کامل عدل په دنیا کې نه کېږي. دې لپاره دا عقلي دلایل دي د قیامت په ورځ مولوي صاحبان دا به تاسو ورته بیانوي. مولوي صاحبانو لکه دا ډاکټر چیمبرز په نوم باندې دا یو کس دی دا تاریخ پیدایش د 1901 د خپل کتاب شهادت کې لیکلي دی واقعي ذکر کړی دا چې دا انسان د ژوند ګوره د انسان خود په خود نه پیدا کیږي. دا د خپل لور و زما لور ماشوم لور مې وایلو به کولې وي دا وخت زما خیال شو چې دا خود په خود نه کیږي. الله تصور چې کومه معاشره کې موجود وي نو د کې بسوي د قیامت تصور موجود دی چې کم خلک د الله د وجود نه انکار وکړي دا به د قیامت د تصور نمس شي خلاص شي او بیا انکار کوي. ځکه د قیامت تصور ته د مجبورۍ نه په دې باندې انکار کوي چې قیامت به خو څوک راولسون کوي کنه دا قیامت به څوک راولي دا میدان د عدل به څوک قایمای کنه به قایمای نو دوی خو هغه نه انکار کوي کنه نو دې وجه نه د قیامت هم دوی انکار وکړو. حالانکه دوی ګوره که د قیامت د ژوند نه انکار وکړي ژوندۍ به ډېره لنډ او څنګه بشي څه بشي اسی او بس د زناور غونډه کې بچوان تیرې نه به د څه مقصد ژوندۍ معلومه او بس خپل خواهشات به پوره کوي او حیوان بدن نه جوړ شي څه بشي نو د دې به ژوند څه مقصد شو. نه دا انسان الله رب العزت په انسان کې داسې صفات پیدا کړې دي چې دا به ان شاء الله سوي دا به ابد الاباد به ان شاء الله وي او دا زموږ عقیده او نظریه ده چې ان شاء الله جنت ته بزو الله دې موږ جنت ته بوزي. دویم جواب خو شو کنه دا چې فیکټر واقع ذکر کړه. دریم جواب ملحدین د ماده ساخت نه هم عبرت نه اخلي ځکه په هر یو ماده کې دنه د اټم یو مرکز وي په هغه کې په مختلف تعداد سره پروټون او نیوټرون موجود وي او د دې نه علاوه الکترون موجود وي کوم چې د دې اټم د مرکز نه غیر چاپیره په مخصوص محور سره په 1000 کیلومتر په سکند رفتار سره حرکت کوي. په دا الکترون چې د خپل ماده نه غیر چاپیره 1000 کیلومتر په سکند سره تاویږي د مرکز په څه کوي د سکه حفاظت کوي. مولوی صاحب ته سوچو کې دا خود به خود پیدا شوی دی په هر یو اټم کې د الکترون او پروټون په مساوي تعداد سره موجود وي. الکترون منفي چارج کیږي او پروټون مثبت چارج کیږي. دا هغه اعتراضات په تاسو کولای شي چې به ته چې دار څه خود به خود کیږي او تاسو والا نشته نو دا الکترون او پروټون چې دی دا ولي الکترون منفي چارج کیږي او پروټون مثبت چارج کیږي. نو عجیب خبره ده دغه دا خصوصیت چا پیدا کړی دې ماده کې دومره طاقت چا پیدا کړی چې الکترون منفي چارج کول کوي او پروټون مثبت چارج کول کوي. دې جواب د ملحدین راغلی. دویم دا چې دوی دا چا پابند کړی دي چې دوی مثبت او منفي برقي قوت لرونکي الکترون او پروټون دی بل توازن برقرار ساتي. مولوی صاحبانو دریم په الکترون کې دومره سوچ او فکر چا پیدا کړی دی چې د اټم په خاصاتو د لپاره د پروټون او نیوټرون حفاظت کول لپاره په مخصوص انداز سره سفر کوي چې د پروټون او نیوټرون توازن خراب نشي. کچره د دې توازن خراب شي نو یو اټم به هم موجود پاتې نشي ځکه چې د اټم په مرکز کې پروټون او نیوټرون موجود وي او کې چا پیرته الکترون همیشه په حرکت کې وي دا مخصوص رفتار سره څنګه همیشه یو شان حرکت کوي. سلورم شاباسین اټم ولې په خپل بقا ساتي څه علت دی ځکه په کائنات کې د هر یو څه لپاره علت موجود دی لکه د موبایل لپاره خپل علت دی د لپټاپ لپاره خپل علت دی د جهاز لپاره خپل علت دی هم داسې د ماده لپاره صحیح علت دی. دا ګوره چې د ماده خپل مقصد نه معلوم نو د خپل بقا ساتل نه د نورسته د خپل نشي ساتلې دغه حیات شعور پکې نشته د نورسته کنټرول کوونکې موجود دی چې هغه سکیږي یو ورځ به دا ټول ماده نو ماده پیدا کړل به د ماده نه کائنات خور کو بیا بس کیږي بیا به وخت دا واپس راغون کی او دا خو ساينسدانانو موږ سره مني دا ماده په اخره کې سکیږي دا ټول کائنات بل کو دا یو وخت به سره شي کده زمونږ د اسمه په بلیک هول کې نه وته کنه دا څونه اوس ګوره غټ وجود لري کنه په عربونو ټنه څه ده په لکونو ټنه وزن دی دا کروڑا ټنه وزن د زمکه دی د لارې سیاري دا چې کله بلیک هول کې نه نوځي دا به ذره به جوړ شي شي واپس به ختم شي صفر بشي نو دا چې دا پیدا کون کې موجود دی کنه مولوی زبانو د دې لپاره علت سره شابه سم پنځم نمبر د ماده لپاره درې اجزا پروټون نیوټرون الکترون ولې مقرر او منتخب شوی دي سلور یا 15 اجزا ولې نه دي د دې ولې نه دي د دې سیل په کار دي چې لسته چې دوره خشیز دی ماده
شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې هغه جج تپوس کړو چې لکه دا نبوت څه سیز دی دا وړه رحم سیز دی یا څه کوي هم کول پکار دي نو ورته ډاکټر شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته سلو نوټ راځي وا او دا غټ نوټ ورته چې دا څنګه نوټ ډېر قیمتي دی یا تیم چاپ کو زه هم چاپ کوم خبره دې جوړه کړې ده مړي زبان نو څه خو نه د پکار کنه مړي زبان نو مونږ وایو چې په دې باده کې د درې ځولې د نور ځولې نه دی مړي زبان او شپږم الکترون چاپه بند کړي چې دا همیشه په مخصوص میوه سره په 1000 کیلومتر فی سکند رفتار سره کتوري کوي د رفتار اندازه ورته چا مقرره کړی دا ځکه الکترون خو ماده او په ماده کې آیات او شروع عقل نشته دی وم مولیدین د انسان نه هم عبرت نه اخلي ځکه الله تعالی انسان یو عالم ګرځولې دی اے مړي زبانو د خپل ذات چې ته سوچو کې کنه په دې اعصابو کې وې د دې د میډیکل وې کچره د انسان د رګونو د دماغ را کولو شي د دون رګونو چې دا وسپوک مینه واپس راولې دماغ کې بس اتار نه ختمي دا خود به خود پیدا شي په دې دومره ته سوچو په لکونو دغه دی پکې مولوی صاحبانو په دې جبه کې په زرها او ذایقې دی په یو سترګه کې یو کروڑ 30 لک بل پوره صاحب په سترګه کې لګېدلې دا خود به خود راغلي تاسو والا نشته نشته دا موږ خبره مقصد دا موږ تاسو والا نشته څنګه نشته برابر په دې کې ته ورته کنه شابه انسان په دماغ کې یو عرب عصبي خاني موجود دي یو عرب مولوی صاحبانو د اعصاب او خانه موجود دي مولوی صاحبانو هاري وی خاني نه باریک تار په ټول بدن کې خور شوی دی کوم ته چې عصبي ریشي وایي په جبه کې درې زره ذایقې موجود دي چې هر یو علیحده د عصبي تار عصبي د عصبو د کوم اعصاب چې دی مولوی صاحبانو د دې تار په ذریعہ مولوی صاحبانو څه کوي ته چې د سیسټچ کې څه کېږي د دماغ ول سور کوي چې دا شي دا دی او دا دی او دا د دې په وجه انسان هر قسمه مزه محسوس کولای شي د انسان په وګونو کې یو لاک تعداد سره سماعتي آلې موجود دي 1 لاک دغه درته لګولي مایکروفون له وګونو کې لګولي د مولوی صاحبانو یو لاک به دا خود به خود شي دا تاسو والا معنا نشته څنګه نشته د دې په ذریعہ سره اوریدل کوي انسان په یو ستره کې 12 ملیون یعنی 1 کروڑ 13 لک بلونه لګېدلې دي د انسان په جسم کې درګونو یو جال خور شوی دی چې کله کوم ګرم سیز د انسان مخې ته راشي تقریبا 10000 سیلونه دماغ ته خبر ورکوي د انسان په جسم کې 25000 خاني موجود دي چې دماغ ته د سیز معلومات ورکوي اوس راځو تاسو یو عقلي دلایل بیانوم د قیامت په دغه باندې چې دوی موږ نه تاسو والا نشته ګوره موږ چې سب فصل چې ته یو خو مو خریدارې بلکېږي او کنه ری بلکېږي کنه دغه شان د موږ چې کوم اعمال کو د دې لپاره نتیجه به کله راوځي ته خو ته اعمال کې عمل چې کینو هغه وخت ته نتیجه نه ملويږي مولوی صاحبانو اوله وجه دا د قیامت په وجود باندې دلالت کوي مولوی صاحبانو دویم دلیل دا چې د سبا سوچ دا د سبا د سوچ جو د روان وخت سوچ کول دا صرف په دې کائنات کې صرف انسانان کوي بل مخلوق نه لري دا سوچ چې سبا څه کوم نو د دې دا سوچ د قیامت په ورځ باندې دلالت کوي د تپوس چې سوچته چې مانه به تپوس کوي دریم نمبر د انسان په خپل څه کې ځان کې ډېر خواهشات لري د انسان د ډېر خواهشاتو مالک دی هر یو انسان چې داسې انسان په دنیا کې نشته چې بسلوي خواهشات بن لري مولوی صاحبانو او د دې خواهشات به چرته پوره کیږي دا به جنت کې پوره کیږي مولوی صاحبانو که د جنت دا تصور او د قیامت دا تصور ختم شي دا انسان نیمګړی ګرځي مولوی صاحبانو څلورم دلیل دا مولوی صاحبانو چې دا انسان په دې کائنات کې د دې کائنات اصلي باشنده نه دی څه نه دی اصلي باشنده موږ د ډاکټر ال سلور هغه ساينسي توجيهات ویلو تاسو یاد دي کنه دي مقدمه کې موږ ویلو لس موږ ذکر کړو اول نمبر هغه ذکر کړو چې ګریویټیشن دی چې کې ته کشش ثقل موږ یو چې د انسان چې کوم جنت نه خو جنت نه مني هغه چې د انسان په کوم ځای کې تخلیق شوی دی الته د ګریویټیشن موږ باندې هوا د دباو دی دا دباو ویل ته دونه نشته دا کوم چې دا د جوړونو د ملا د درد راځي دا د ګټنو دا د کشش ثقل دباو دی پتا باندې دباو پوجا په موږ کې دا دردونه راځي الته په جنت کې دا شی نشته په نور حیواناتو کې دا شی نشته دا تکلیف هغه دویم نمبر دا ذکر کړی مولوی صاحبانو چې د انسان دا سرمن چې دا د انور د شواګان الټراوایلټ دا نشي برداشت کولای نور حیوانات بس وی میاشتو په میاشتو به دغه ته ولاړ وي نور ته نقصان ورته نه رسي خو انسان لس منټ هم نور ته نشي کېنه سرمنې خرابېږي دا دې خبرې دلیل دی چې دا انسان د کورې اصلي باشنده نه شابسي دریم نمبر هغه دا وایي چې د انسان نور ته ودرېږي یا حیوان نور ته ودرېږي نو د نور حیواناتو دا ټمپریچر دا خود به خود ریګولیټ کیږي کنور کې ولاړې د نور ټمپریچر راځي او د ورځ راشي نو
بدلیږي د انسان په جسم کې داسې سیستم نشته دی انسان باندې چې موسم بدلیږي بیماری اوس ګوره دا ګرمي راغله کنه ګرمي لاړه اوس به یخني راشي نو اوس به څه کېږي اکثر مرګرو ته څه کېږي دا موسمي بیماری صرف څه کې ده په دې انسانانو کې د نورو حیواناتو کې نشته دغه شانته کې دا انسان چې د نورو مخلوقاتو نه مختلف دی لکه ګوره دوی چې کوم ځکه ژوند تیرو هغه ته ډېر ښایسته لباسونه استعمالول ښایسته نرمه بسترې او ښایسته یو داسې محلاتو هغه انسان دلته موږ دا تصور کوو که نه راشه خلکو دا ځان له دنیا کې جنتونه جوړ کړي داسې محلونه جوړ کړي دي نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا انسان د دې دنیا اصلي باشنده نه دی هغه وایي دا انسان خوراک حاصلول لپاره ډېر مشقت کوي نور حیوانات خو بس که زناور دي لکه کزمریان دي خو هغه ځان خپل یو ښکارو کې او خپله غوښه بزا کچې خوري او سره د وینو سره د هغه دغې خوري که دغه شانته کې دا نور حیوانات څاروي چې دي که دی واښه خوري ورخوشي کوي پټي کې ځان مړی انسان یې څه کوي که هغه که هر څه خوري خو هغه څه کوي اولې حاصلولو کې څومره مشقت کوي او بیا چې حاصله کړي بیا ورو هغه صفا کوي او بیا یې پخوي او بیا یې نرمه کړي چې دا د د معدې د هضم کولو قابل شي رښتیا وایي چې دا کچه سبزی نه چا خوړلی د ده به معده ټیک وي نه لکه دا ستاسو دا زموږ دا معده د دې خبرې دلیل دی چې دا موږ د دې دنیا اصلي باشندګان نه یو موږ بل ځای نه راغلي یو هغه بل دا و چې دا دنیا چې دی دا څه شی دی دا جیلخانه ده د دنیا یو 171% څه شی دي دلته دا اوبه دي 21% وچه ده او دا یو جیلخانې حیثیت هم لري نو دا هغه څه وجې ذکر کړي دي چې دا ساینسدانانو مو چې دا انسان د دې دنیا اصلي باشنده نه دی او د قیامت ورځ موجود د ملزبان او د حساب کتاب کېږي 5 نمبر دا انسان چې دی په امید سره ژوند تېروي په نورو حیوانات په امید سره ژوند نه تېروي دا د دې خبرې دلیل دی چې تپوس والا شته دی موږ نه 6 نمبر دا دی چې د انسان په جسم کې څه داسې خصوصیات دي د انسان په جسم کې څه داسې خصوصیات دي چې د قیامت په وجود باندې گواهي ورکوي انسان عقل لري څه کوي نور حیواناتو کې عقل نشته دی زما یو ملحد سره مناظره وه ماته ویل چې حیواناتو کې عقل شته ما کې عقل نشته هغې څه شی دی هغې کې شعور دی جبلت پکې دی شاباسې هغې کې جبلت موږ څه معنا کړې وه جبلت موږ معنا کړې وه که نه په کمنوه کې هغه پوشیده عناصر دي ګوره په کمن دا استاد یاد ساتئ دا موږ دا نوٹ کې موجود دي موږ ویلي دی اول کې دا هغه مقدمه کې ډېر ښایسته هغه اصطلاحات دی به ووایي په کمنوو کې هغه پوشیده عناصر دي چې د دې په وجه د خپله بقا ساتي خوراک کوي اسکاک کوي خپل څه کوي مباشرت کوي که نه دا حیوانات یو بل سره خپل جنس سره نه کوي چې هغې په وجه څه کېږي دوی خپله بقا ساتي مولجبانو نو په انسان کې دا عقل موجود دی دا د دې خبرې دلیل دی چې تپوس والا شته دی بل اوس هغه د لایف درس کې موږ یو ملګري سوال وکړو تاسو هم جواب هغې نه وکړی که یو انسان ته دعوت نه رسېدلی د اسلام دعوت نه رسېدلی ته نه به بیا تپوس څه کېږي تاسو ته مې ویلي که مې نه ویلي ویلي نه مې ویلي ښه ما چېرې داسې بیا بار ریکارډینګ څه مطلب دی چې بیا ماهده راشي هغه دا سوال وکړو چې بعضې داسې ځایونه وي چې هغې ته د اسلام چاته د اسلام دعوت نه رسېدلی دوی سره به خدای څه معامله کوي ما ورته ویلې ګوره دوی سره به الله د فطرت معامله کوي د انسان فطرت څه شی دی دا اسلام دی الله رب العزت موږ په فطرت کې پیدا کړي یو موږ باندې داسې بوج نه اچوي چې څه وکړي موږ یې نشو اوچتولی اول آیات مبارک څه شی دی فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق فطرت نه بدلیږي موږ یې په فطرت پیدا کړي بل آیات مبارک دی چې لا یکلف الله نفسا رب العزت په موږ باندې دونه بوج نه اچوي چې موږ یې نشو اوچتولی اوس یو انسان ته دعوت نه رسېدلی نو دنه به څه کېږي د فطرت باره کې تپوس کېږي او فطرت تفصیل به څه کړی دی حدیث مبارکه بیان کړی دی کل مولود یولد علی الفطره فابواه یحودانه او یمجسانه او ینصرانه داسې دی که نه دی مرشبان اوس د فطرت دا دی چې دا به څه وکړي دا د خپل عقل نه تپوس وکړي د عقل خبر راغله دې ځای کې دا خبر راغله دا به د خپل عقل په باره کې فیصله کوي چې بهی دا ورځ راځي شپه راځي دا کائنات دی باران کېږي وروره فصلونه پیدا کېږي ګرمي راځي یخني راځي داسې څوک شته دی چې مانت به تپوس کوي نو دا که چېرې په دې فطرت پاتې شو دا به خدای بخي دا دلیل پې دغه دي البته که چېرې ده چېرته بت پرستي شروع کړه او ده چېرته د خپل عقل صحیح استعمال ونه کړو نو دنه به خدای تپوس کوي دا بیا جهنم کې غورځېږي نو د انسان ته د عقل د دې دپاره ورکړی امام صاحب نه تپوس هم وشو که چاله د څه نه شوی دعوت نه رسېدلی دنه به څه کېږي وایي دنه به د عقل په دغه شانته کې انسان شعور لري انسان خبرې کولی شي انسان کې د ښه او د بد تمیز موږ نشو کولی موږ ښه اختیار او د بدو نه څه کوو ملزبانو ځان باندې کوو که نه ملزبانو دغه شانته کې بل دا غټه خبره پکې دا ده انسان بې مقصده کم کار کوي نو چې انسان بې مقصده کم کار نه کوي نو دا چې پیدا شوی دی خو د ده څه مقصد معلوم دی خو د په زوره ځان د مقصد نه څه کړی دی جاهل کړی دی ملزبانو او په زوره چې ځان څه کړي ځان جاهل کړي دا
نو به څه کوي مولد ته بم دی ملحد نه تاسو کې چې بای ته چې زی ته چې اوس د یورپ کې دوی د ملحدین اکثر کنه ته چې زی سار چې ته چې مکتب ته زمو ته سکول ته زم څه مقصد لري کنه مله نو دنیا کې ته په خپل څه مقصد پس روان دي خو پته ولګي چې ته چا پیدا کړي ستا مقصد معلوم دی خو ته ولې ځان نه خبره کړې مله شبانو دا د قیامت وجود باندې گواہی کوي مله شبانو ووم نمبر دلیل دا دی چې مله شبانو د قیامت منلو سره د انسان وجود کامل کیږي ځکه د انسان کې د خصوصیات د نورو مخلوقاتو نه سدي مله شبانو دا جدا دي مولوی صاحبانو انسان د خپل ځان ته وګوري سوچ او فکر دی مولوی صاحبانو کې اتم نمبر دلیل دی چې په انسانانو کې په ټولو مخلوقاتو کې صرف انسان ته د ازادي ورکړی دا دا ازادي ورکول د قیامت په وجود باندې گواہی کوي مولوی صاحبانو کچره د قیامت دا تصور نه وي تا ته لارې خودلې دي بیکا ما د ډاکټر صاحب هغه کلیپ اورېدو هغه هم دا سوال وشو کنه چې بهر سمخ کنه متعین دي نو څه د پاره دا منګ را لګلی او والله ته پته چې دا به دا کار کوي دا ورته ګوره تراشي دو سرکونه دي سرک تراله چوک تراله ته لارې متعین کړي چې اول نمبر باندې لاړ شه او ته په خپل اختیار سره په دویم نمبر سرک نمبر 2 باندې زینو قصور د چا شو الله ته خدای علم شته دی او علیم بذات الصدور دی علم غیب لري هغه له علم شته خدای انسان په خپل باندې دویم نمبر سرک سو کی وهدیناه النجدین فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تا ته لارې خودلې دي نو دا انسان ته چې د ازادي ورکړي دا بس کوي دا د قیامت په وجود دا گواہی کوي بل زبان چې دا په خیر اختیار ته بس کوي او په دا انسان ته چې د ازادي ورکړي دا د قیامت په وجود باندې گواہی کوي مولوی زبانو ځکه کچري د قیامت ورځ نه دا د نور مخلوقاتو په شان سوي مجبور محض بوي لکه دا نور دی کنه دا څه دی دا مجبور دی چې څنګه پیدا کړی دا یو سکند تاکي یقینا درته دا کچري دا یو سکند د خپل رفتار نس شي اخو دی خو چې دا نظام کې به دا توازن بګړاویږي هغه مجبور داسې ځکړه دی لکه جماعت چوکانې اونې بوټي شو د هم دغه شان دغه څه دي مجبور دي ما ته مجبور نه مولوی صاحبانو د ازادي د قیامت موجود باندې گواہی کوي مولوی صاحبانو نه هم نمبر دلیل دار مولوی صاحبانو چې د قیامت په تصور سره د انسان څه کیږي شخصیت کامل کیږي مولوی صاحبانو لسم دلیل دار چې مولوی صاحبانو په دنیا کې د رښتینی په دنیا کې څه شي دي ډاکوانم ډیر دي ظالمانم ډیر دي او مظلومانم ډیر دي چې د قیامت دا تصور نه وي د مظلومانو سره به ظلم نه وي ایبل ستاسو ته پوس کوم چې د قیامت دا تصور نه وي چا سره ظلم کېدل لکه فرعون بس کول ابناکم نساکم دخل ظلمونه کړي وسم ظالمان روان دي نو دا د قیامت په وجود باندې گواہی کوي مله چبانو او دا شانته کې نور هم موږ دلایل جمع کړي دي چې د انسان خواهشات دا نه پوره کیږي د دنیا نه لاړ شي سوشي دار سړی نیمګړی نه مخوانه ده نیمګړی نه مخوا کې موږ دا ټول انسانان د دنیا نه زو لکه چې څونه انسانان دي څه کوي د دوی خواهشات نه پوره کیږي او دنیا نه زی د دوی خواهشات به چرته پوره کیږي په قیامت کې پوره کیږي او په جنت کې پوره کیږي نو دا غلط یولس دلایل موږ راجمع کړی مولوی صاحبانو د قیامت په وجود باندې دا شپاړسم نمبر اعتراض شه دا به سبا وایو چې د اعتراض کوي چې کوم رحمان ذات ته چې موږ هغه د سجدو کو دا به ان شاء الله وضاحت کوو. اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.